بسم الله الرحمن الرحيم. صحابي جليل من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من الخزرج، كان رضي الله عنه من الكملة في الجاهلية. والكملة عند الأنصار هو الذي يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي، بالإضافة إلى الشرف وكمال الجسم والعقل والامتناع عن الهجر في الكلام والتحلي بالحكمة والفطانة وقول المحكم من الشعر. كان رضي الله عنه ممن شهد غزوة بدر الكبرى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان صلح الحديبية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تدوين هذا الصلح، دعا هذا الصحابي الكريم ليكتب بنود الصلح، فقال سهيل بن عمرو: لا يكتب إلا ابن عمك علي، أو يكتب عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا فكتب. كان هذا الصحابي ممن حضر غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحضر من الأنصار جميعا غيره رضي الله عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله، عمه العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وقسم بن العباس، وأسامة بن زيد بن حارثة، وصالح مولى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا لغسله نادى هذا الصحابي من وراء الباب، نادى علي بن أبي طالب فقال له: يا علي، نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي: ادخل. فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء لحده، فقد كان الذي نزل قبره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، والفضل بن عباس، وقسم بن عباس، وشقران. وهذا الصحابي الجليل أمره علي بن أبي طالب بالنزول فنزل. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الصحابي وبين شجاع بن وهب، وتوفي رضي الله عنه في خلافة سيدنا عثمان بن عفان. فمن هو هذا الصحابي الجليل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی علیه السلام د صحابو نه یو صحابي دی چې د خزرج قبیلې سره تعلق ساته او هغه د کملو نه د انصارو په نیز باندې په جاهلیت کې او د اسلام په ابتدا کې کمله هغې کسانو ته دا لفظ استعمالیده چې عربي به لیکلی شوه او په ښې طریقې سره به غش او رم هم کوله او شرب به پکې هم موجود و، جسم به هم کامل و، عقل به هم کامل و، او د فصاحت صفت به هم پکې موجود و، حکمت او فطانت او د شعر په ټولو فنونو باندې به پوهېده. دا صحابي د نبی علیه السلام سره د بدر په جنگ کې شریک شوی و. کله چې رسول الله اراده وکړه چې د مشرکانو سره د حدیبیې صلح وکړي او هغه اراده وکړه چې دا صلح ولیکي، نو دا صحابي راوغوښته چې د صلح شروط ولیکي. نو سهیل ابن عمر ورته وویله چې صرف ستا د تره زوی چې علي دی هغه لیکل کولی شي، بل څوک یې نشي کولی، یا د عثمان ابن عفان لیکل وکړي. نو نبی علیه السلام بیا علي ته حکم وکړو او هغې د صلح شروط ولیکل. نو دا چې کوم صحابي دی دی لیکل ونه کړل. او دغه صحابي دی چې د نبی علیه السلام د غسل په موقع کې هم حاضر شوی او په انصارو کې بل یو کس ته دا شرف نو حاصل شوی. ابن عباس رضی الله عنهما فرمای کله چې صحابه راټول شو چې رسول الله ته غسل ورکي او د هغې په کور کې صرف د هغه فیملی او خاندان موجود و، لکه عباس ابن عبدالمطلب، علي ابن ابي طالب، فضل ابن عباس
او قسم ابن عباس، اسامه ابن زید ابن حارثه او صالح چې د نبی علیه السلام غلامو. کله چې دی راټول شو چې رسول الله ته غسل ورکړي، دې صحابي د شاته نه آواز وکړه او دا بدري و. علي رضی الله عنه ته آواز وکړه او ورته ویل چې ای علي، زه تاله د الله قسم در کومه چې موږ خو هم نبی علیه السلام کې څه حصه لرو کنه. علي ورته ویل را دننه شه، را داخل شه. هغه را داخل شو، نو د نبی علیه السلام د غسل په موقع کې حاضر شو. او همدارنګه دا د رسول الله قبر ته مرخته شوی. عبدالله ابن عباس فرمای کم کس چې د نبی علیه السلام قبر ته ور داخل شوی، ورخته شوی، هغه علي بن ابي طالب، فضل او قسم، دا دواړه د عباس زامن او شقران. او داغه صحابي دی چې علي رضی الله عنه ورته امر کړی چې د رسول الله قبر ته کوشه نو کوشو. نبی علیه السلام د ده او د شجاع ابن وهب مابین کې ورورولیم راوستی وه. د عثمان ابن عفان په خلافت کې دا وفات شوی دی. نو زمونږ سوال دا دی چې دا اوس کم یو صحابي دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ہفتے کا سوال: خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم صحابہ میں سے ایک صحابی ہے اور کملہ میں سے تھے. جاہلیت اور اسلام کی ابتدا میں کملہ اس کو کہا جاتا تھا جو عربی لکھ سکتا تھا اور اس کے ساتھ تیر اندازی میں ماہر اور شرف و کمال اور عقل میں کامل اور کلام میں بہت فصاحت، حکمت و ذہانت اور ان سب خوبیوں کے ساتھ شاعری بھی کرتا تھا. یہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے، اور جب صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا تاکہ یہ صلح کی شروط کو لکھے. سہیل ابن عمرو نے کہا نہیں، آپ کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ یا عثمان رضی اللہ عنہ ہی لکھیں گے. پھر نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا انہوں نے لکھیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت بھی موجود تھے، حالانکہ انصار میں سے ان کے علاوہ کوئی بھی شریک نہیں تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے جمع ہوئے تو گھر میں ان کے اہل، ان کے چچا عباس بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب، فضل بن عباس، قثم بن عباس، اسامہ بن زید بن حارثہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا صالح رضی اللہ عنہم جمیعاً تھے. جب یہ سب غسل دینے کے لیے جمع ہوئے تو انہوں نے دروازے کے پیچھے سے آواز دی اور یہ بدری تھے، اے علی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں ہمارا حصہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اندر داخل ہونے کا کہا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں بھی اترے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں علی بن ابی طالب، فضل، قثم، عباس کے 2 بیٹے شقران اور یہ جلیل صحابی
علی رضی اللہ عنہ صحابی علی رضی اللہ عنہم کے کہنے بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں داخل ہونے والوں میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور شجاع بن وہب کے درمیان اخوت قائم کی۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوئے۔ بس یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ صحابی کون ہو سکتا ہے؟ شکر۔